والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سورہ احزاب سلو ختم نمبر آیات ماستاسو مخ کی تلاوت کو شکر دا الله انبیاء دنیا ترازی او د نبی دراتلو نه رستا د رسول دراتلو نه رستا د وحی سلسله شروع شي نو د الله پیغمبر د خپل اصحابو تربیت د الله د کلام پرانا کی شروع کی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د کتاب پرانا کی د خپل مرګرو تربیت شروع کو. د دې ذکر الله رب العزت خپل کتاب کې کړه ده لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم یقینا الله احسان کړی دی په مؤمنانو باندې چې الله راولې گو یو رسول منهم من انفسهم د دې د خپل نفسونو نا او د الله پیغمبر یتلو علیهم آیاته د الله د کتاب آیاتونه په دی باندې لولي ويزکیهم او پاکی دی د الله د کتاب په ذریعه سره ويعلمهم الكتاب والحکمه او تعلیم ورکړي دي ته د الله د کتاب او د الله د کتاب د فهم. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگر چې و دا خلق مخکې د دینا په گمراهی سرګند کې چې کله د الله د کتاب آیاتونه نازل شول صحابه کرام برالل د الله د پیغمبر خواله د الله پیغمبر ورته اطلاع وکړه چې دا آیاتونه ما باندې نازل شوي دي. فوراً به هغه آیاتونه صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو واغستل هغه به یاد کړل دغه په مفهوم به ځان پوه کو او چې هغه آیاتونه کې څه حکم او پاغه باندې به عمل شروع کو. د هر دور غوندګي د هر امت غوندګي په دې دور او زمونږ په امت کې دا کارو شو چې کله د الله رسول د دنیا نه لاړو د دین پس د الله دا کتاب د الله دا وحی لکه د اهل کتاب غوندګي نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون
دا الله کتاب ورسته وغورځو او د دې کتاب په مقابله کې شیطانی تعلیمات هغه واغستل، هغه تشریحات، هغه تفاسیر، هغه توضیحات چې هغه د دې کتاب نه خلاف وو هغه واغستل او مختلف باطل عقاید چې د هغه د امت کې پیدا شول. په دغه باطل عقایدو کې یو عقیده چې هغه د اهل کتابو په ذریعہ باندې زمونږ د امت کې داخله شو، هغه دا باطل عقیده ده چې آخر زمانه کې دجال برازي او دغه دجال چې د په خر باندې بسوري په یو سترګه باندې بړوندي او پتندې به ورته کافر لیکلای او په دغه خر باندې تسلوي خروج کې د ټولې دنیا چکر به وਹੀ دی چې د دنیا گاڑی مشینری دا غې نستړي دا بے بس ده او دغه دجال په خر باندې بدا سفر چې دا ته کوي د ټولې دنیا نه بتاویږي هغه په خر باندې او بیا دغه دجال دیو آسمان ته حکم وکړي نو آسمان به باران راوړي، دیو زمکه ته حکم وکړي نو زمکه به فصل را زرغون کی، چې کوم قوم په د باندې ایمان راوړي د هغه قوم لپاره به زرغونی کوي، هغوی ته به دولت ورکوي، خوشحالي به ورته ورکوي، هغه قوم به مالدار شي او کم قوم چې په دې دجال باندې ایمان را نوړي نو قاصالی به مقرر کی، بارانونه به بند کی، فصلونه باندې کیږي دا وي، غربت به دا وي مقدر شي او بیا به خلکو ته وای چې تاسو ما اله تسلیم وای کنا کزه تاسو په مخ کې یو سړی حاضر کما او هغه سړی ز په خپل تور باندې غوس کما دو ټوکړې کما مړی کما او بیا په خپل اډر باندې هغه سړی ز ژوندې کما نو ما به تسلیم کوي اله. بیا به یو ځوان راولي په تور باندې وای دا دې سر په دې مینز باندې وای او دو ټوکړې وایږي او بیا د دې دواړو ټوکړو په مینز کې ودا چې تیر شي چې خلکو ته یقین وشي چې دا دو ټوکړې شوی دی او دا غې نه پس چې هغه مړی چې هغه ته به اډرو کې هغه مړی چې دوباره به ژوندې شي. بیا دغه دجال د قتلولو لپاره وایي چې عیسی علیه السلام به د آسمان نه نازل شي. زما عزیزانو د الله د کلام دا صفت الله رب العزت بیان کړی دی په خپل کتاب کې، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، چې دا الله د کلام یو غټ دلیل دا دی چې دا د الله کلام دی چې دې کې اختلاف نشته، کچره دې کې اختلاف نه دا بیا د الله کلام نو. د مخلوق په کلام کې د مخلوق په کتاب کې زی په زی باندې اختلاف کله زیات او کله کم، چونکه خالق د خطا نه پاک ته د دې وجنا د الله په کلام کې خطا نشته ده، د الله په کلام کې اختلاف نشته ده. مونږ او تاسو دغه روایتونه چې کوم د عیسی علیه السلام په نزول او د دجال په راتلو باندې
مختلفو کتابونو کې موجود دي. په دغه روایتو باندې مونږ غور او فکر وکړو چې آیا دا وحی کې دی شي. ځکه د احادیث متعلق دا عقیده د خلکو چې دا هم وحی ده، وحی خفي دی ته وایي، غیر مطلوب. لکه مثال په تور باندې یو روایت کې راځي چې دی په خیس سترګ باندې وړونی، نو په بل روایت کې راځي چې دی په غس سترګ باندې وړونی، او دواړه د مسلم د یو بل نمخ کې رسته دا روایتونه ذکر کړی دي. نو کوسته په خیس سترګ باندې وړون غاڼې د غس سترګ هغه روایت دروژن کیږي، که په غس سترګ باندې مانی نو خیس سترګ هغه دروژن کیږي. دارنګي په یو روایت کې یو مقام داغه ده چې هغه به د دنیا په هر ګوټ او هر ځای کې دي، لیکن هغه به د حرم په حدودو کې نشي داخله دي، او بل روایت کې راځي چې هغه به د حرم حدودو ته داخل شي. دارنګ مختلف تضادات په دغه روایتونو کې موجود دي. دغه دجال د قتلولو د پاره الله رب العزت چې دغه به عیسی علی السلام را لېږي. ځکه چې کله د الله د کلام نه دا خبره د خلکو ته وښودل شي چې الله په خپل کلام کې الله رب العزت دا فرمایلی دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین اسلام ما ستاسو د پاره پسند کو، نعمتونه ما خپل تمام کړل، دین ما خپل مکمل کو، کامل میں کو. وز دې دین کې نه د کمی څه گنجائش ته، نه د زیاتې څه گنجائش ته ده. عیسی علیہ السلام بسل راځي دنیا ته، زکات چې د وحی سلسله بند شو. کم آیت چې ما تاسو مخکې تلاوت کو د سورۃ احزاب د آیت کې الله رب العزت فرمایي 30 نمبر آیت ته ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نده محمد علیہ السلام پلار د هیڅ یو نارینه پتا سو کی، څومره چې نارینه دی باغو کې د هیڅ چا پلار دی نه دی، نارینا اولاد د نشته ده رجال، ولکن رسول الله، لیکن دا د الله رسول ده، وخاتم النبیین، او ختمون کې د انبیاو ده، د ټولو انبیاو په آخر کې ده، دنه رست بل نبی نشته ده. او په دې باندې بیا ګڼ احادیث هم راځي د الله پیغمبر دا فرمایلی دي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی وسيكون خلفاء، زمان رست خلفاء برادی، زمان رست نبی نشته ده، زمان رست رسول نشته ده، ذا آخری رسول یم د الله، ختمون کې د انبیاء یم زه. او بیا مثال د الله رسول پیش کړی دی لکه یو کور دی، یو عمارت ته، او دا عمارت چې دی جوړ کړی شي په دې کې د یو ایټی ځای چې دی هغه پرېښودی شي، د یوې خښتې ځای په دې کې پرېښودی شي، هغه خښته ځای هم د دې عمارت زه الله په دې عمارت کې ولګولم، اوس دا عمارت مکمل شو، اوس گنجائش نشته دی چې بل څوک راشي، ځکه عمارت مکمل دی، د ایټی ځای د بلاغ ځای په هغې کې نشته دی. او کما ایټه چې الله کم ځای لګول هغه په هغه ځای باندې ده، دا نشي کېدی چې هغه د خپل ځای نه راوځي او بل ځای ته، دا چېرته کېدی شي؟
لکه مثال په تور باندې دا یو دیوال دی، پدې کې بلاک لګېدلې دی، پدې کې ایټه لګېدلې ده، هر ایټه په خپل ځای لګېدل، په هغې کې سیمټ لګېدل، هغه څخه شوي ده. اوس دا نشي کېدی چې په دغه ځای کې ځای نشته، د دې ځای نه دی یو ایټه اوچته شي هغه دې هلته ولګي، ځکه چې هلته خو ځای نشته دی، به کوم ځای لګي؟ عیسی علیہ السلام چې راشي کوم ځای به لګي؟ زما عزیزانو دې کې اشکالات دي، دې کې سوالات دي، دې کې اعتراضات دي. ٹھیک تا نصرانیانو دا عقیده خوره کړه چې عیسی علیہ السلام راځي، اناجیل اربعه کې دا غوی په کتابونو کې دا موجود ده چې عیسی علیہ السلام الله ژوندې آسمانونو ته خېجولې ده او د قیامت نه مخکې عیسی علیہ السلام به راځي. لیکن مونږ دا وایو چې قرآن مجید وایي د عیسی علیہ السلام مبارکی ورسولا الی بنی اسرائیل، هغه مونږه لېږلو بنی اسرائیلو ته رسول، دې امت ته نه دی هغه لېږل الله. دویمه خبره دا ده چې عیسی علیہ السلام ته چې کله الله نبوت او رسالت ورکو، نو بیا هغه نبوت او رسالت الله د عیسی علیہ السلام نه دی اغسته، هغه د هغه سره دی. الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي چې عیسی علیہ السلام په خپل جب باندې بنی اسرائیل ته دا بشارت ورکو و مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد، زه تاسو ته زیره در کوم چې زمانه رسته به یو رسول راځي او دا رسول نوم احمد دی. او دا الله پیغمبر فرمایي حدیث کې راځي انا احمد و انا محمد، زه احمد یم زه محمد یم، او قرآن هم دا دواړه نومونه ذکر کړلی. الله رب العزت محمد علیہ السلام چې کله راولې گو دا بشارت ته عیسی علیہ السلام، د عیسی علیہ السلام پر راتلو باندې کم اعتراضات چي دي، باغی کی یو اعتراض دا اشکال پیدا کیږي چې عیسی علیہ السلام راشي نو هغه به رسولي، که یو سړی وایي چې هغه به رسولي، هغه به نبی، نو دا سړی د خاتم النبیین د عقیده کفر کوي دی، او په اجماع د امت سره دا سړی کافر دی. د الله د کتاب پر رڼا کې د کافر دی، د احادیث پر رڼا کې د کافر دی، او په اجماع د امت سره هم د کافر دی، ځکه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نواله تر نن پوری په دې خبر کې چې اختلاف نه دی کړی. محمد علیہ السلام د الله آخري رسول آخري نبی دی. بیا خلک د دې جواب کوي چې جی هغه خو موږ امتی ګڼو، هغه رسول نه ګڼو، هغه راضی لیکن هغه به رسول نه، هغه به امتی. بیا اشکالات پیدا کیږي چې په هغه به وحی نه نازلیږي، هغه به رسول نه، هغه به نبی نه، هغه چې دنیا ته راشي هغه به موږ پیژنو څنګه چې دا عیسی علیہ السلام دی، هغه به یو عام انسانی کنه. کته وی چې هغه به داسې ګیره نو داسې ګیره خو د نورومي، کته وی چې هغه به داسې یختې نو دا یخته به د نورومي. عام انسان به هغه خو نبی بنه امتی به. عیسی علیہ السلام به مونږ څنګه پیژنو؟ بیا عیسی علیہ السلام په باره کې الله رب العزت فرمایي چې هغه ته ما د انجیل او د تورات چې د تعلیم ورکړو. عیسی علیہ السلام چې دنیا ته راشي وحی هغه ته نازلېږي نه، په قرآن به هغه څنګه پوهېږي؟ ځکه چې دوی خو د قرآن تبلیغ به کوي که نه، د دې شریعت هغه تبلیغ به کوي، احادیث به هغه د چا نه لولي، قرآن به د چا نه زده کوي، هغه په کومې مدرسې کې څوک به د هغه استاد وي؟ ځکه چې الله انبیاء ته وحی را لېږي، د وحی په ذریعه هغه ته تعلیم ورکوي، لیکن هغه خو به نبی نه، هغه به رسول نه، هغه به د چا نه تعلیم حاصلوي،
دیوبندی عالم نه، د بریلی عالم نه، د اهل حدیث عالم نه، د چا به شاګرد هغه جوړیږي. دا اشکالات دي، دا اعتراضات دي. د دې جواب